وای حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای یو وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ناز تو نموزم دالت سره ناز تو یو سړی د اخوا سره لې چډيره تک سپینه کپړې وي او د سر بشتانه ډیر تک تورو سره د ژری د بشتانو چې ډیر تک تورو او فردا سړی باندې اثر د سفر هم نه معلومه دی او پیژندیم په مشکې چان نه چې څوک دی هیڅ چا نه پیژندي یندا معنا چې نږدې زم نو د لري زیاده سفر اثر نه معلومه دی حتی رالی و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مخ لکه مړ چې پر اتحیات باندې کښنو په دان زبانه کښینستی د خپل ګوډې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ګوډو مبارک سره برابر کړلې او د خپل لاسونه پر د خپل ورنو مبارک باندې کښې شول او بیا ورته ویل چې اے محمد ما د اسلام څخه خبر کړه چې اسلام و چیشته وای نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې اسلام دا دی چې ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدن عبده ورسوله اسلام و دې ته وایي چې ته شهادت دې ورکې چې معبود بر حق نسته ما سوا دی او الله او محمد علیه الصلاۃ والسلام چې دی دا د الله تعالی د طرفه راستول سوی بنده دی نبی دی د هدایت او د رهنمایي الله تعالی د خپل بندگانو لپاره راستولې دا اسلام دی او المنز به برپای کوي 15 ټیم المنز زکات ور کوي سالانه کته استطاعت لري او ته صاحب نصاب او روزه بنسي کچیر جوړ وي نه جوړ نه وي مسافر نه وي نو بیا پر تا باندې دا روزه فرض ده او دا رقم حج کوي کچیر استطاعت تلاري لري نو وایدا سړی ورته ویل چې سید یا رسول الله دا غره کم نه کتی چوای نو حضرت عمر فاروق وایي چې من ډیر اریان سو چې دلته تصدیق یې د خبرې او هلته پښتنه کوي نو څوک چې پښتنه کوي بیا تصدیق د خبرې نه کوي تصدیق د خبرې چې کوي معلومه ده چې د مخه په دا خبره باندې خبر دی نو په دې واجب باندې دا تصدیق کوي دلته تصدیق وایي چې هلته پښتنه کوي وای موږ ډیر اریان سره بیا وایي دا ورته ویل چې د ایمان سره خبر کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته چې ایمان و دې ته وایي چې د الله پر وحدانیت باندې ستا ایمانی پر ملائکه باندې چې دا یو مخلوق دی الله تعالی پیدا کړی دی د خپل عبادت لپاره په اسمانو په ځمکه کې وجود لري پر دې باندې مستا ایمانی او پر کتابو باندې چې څلور کتابونه دي پر دې مستا ایمانی او پر رسولانو پر نبیانو باندې مستا ایمانی چې یو لک څلور زره زیات او کم بخښه پیغمبران په دې دنیا کې وجود پیدا کړی دی پر دې مستا ایمانی په ورځ د قیامت باندې مستا ایمانی او وتؤمن بالقدر خيره وشره دا رقم پر تقدیر باندې د خیر او د شر د چې پر هغه باندې بستا چی شي پر دې باندې ایمان پر دا باندې قانون پنځمه د چمړ غیدلو چې تقدیر چیشته وایي قضا چیشته وایي رسول چیشته وایي نبی چیشته وایي ایمان چیشته وایي اسلام چیشته وایي پر دې نن پنځمه د مر تفصیلی مجلسونه کړي لہذا نو مدا حدیث طرفه ان شاء الله ورسو نو وای بیا دا سړی ورته ویل و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې فخبرني عن الاحسان چې یا رسول الله د احسان سره اخلاص می خبر کا اخلاص و چیشته وای قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك احسان او اخلاص و دې توای چې الله تعالی سره ته اخلاص کوي په عبادت کې اخلاص کوي هغه په کومه اندازه باندې دی وای نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې ان تعبد الله كانك تراه د الله عبادت په دغه رقم ته کوي لکه ته چې الله ویني مخ بلا کیف بلا تشبیه دغه رقم اندازه باندې به عبادت کوي لکه ته چې الله په سترګو ویني ان تعبد الله كانك تراه د عبادت په دغه رقم کوي لکه ته چې الله ویني فإن لم تكن تراه كتهم نغ الله تنوينه تخوينه نه لكن عبادات بديك لك الله تتوينه ولي فإنه يراك الله تاوين کته الله نوینه الله تاوین د عبادت په بدای اندازه باندې کوي اوس د نبی علیه الصلاۃ والسلام مقصد د دې خبره صدا دی چې یعنی ته د عبادت په فرشا عنوان فرصت طریقه باندې وکي اوس که یو څوک الله ویني بلا کیف نو بده مخ ستر المز ورته وکي خو په ډیره ښه طریقه باندې به وکړي خو اوس وایي که څه هم دی الله نه ویني خو الله دی ویني که د لمونځګزاره الله نه ویني الله د لمونځګزاره ویني لہذا په دغه اندازه باندې به ته چې کوې لمونځ به کوې دې ته اخلاص وایي
وایي بیا دا سړي ورته وویل و نبي علیه الصلاة والسلام ته چې فاخبرني عن الساعة چې اے د الله رسوله د قیامت داسې خبر کا قیامت به کله قیامت کله دی قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل و د چا څه چې پوښتنه کېږي هغه دومره نه دی خبر لکه څوک چې پوښتنه کوي دی وشو چې مطلب تر ما په دې ته ډېر خبر نبی علیه الصلاة والسلام په داسې اندازه باندې خبر ورته وکړ ول په دې باندې هغه د پوښتنه چې ټینګېږي هغه دومره نه دی خبر لکه څوک چې پوښتنه کوي یعنې په دې ته ډېر خبر یې تر ما نو نبی علیه الصلاة والسلام دا ورته وویل چې من مسؤول عنها بأعلم من السائل تر سائل زیات هغه مسؤول نه دی خبر تر ما ته ډېر خبر دا ورته وویل بس وای بیا دا سړي ورته وویل چې فاخبرني عن اماراتها سیدي قیامت مره شي چې کله دی په قیامت باندې ته نه خبر څوک نه دی خبر خو امارات راوښي د قیامت علامات راوښي وای نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې علامات به نو دروښي یوه غټ علامه یې دا ده ان تلد الامة ربتها یوه غټ علامه یې دا ده منځ چې کوم ده هغه به مالک وزېږي څه معنا ګوره دا مالک نه دی دا مالک دا خو د منځ بادار دی دا د غلام بادار دی دا بادار چې څه وایي دا غلام د منځ به هغه مني یعنی نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې دغسې دور راسي چې منځ څه مالکه جوړه کړي او د مالکه څخه غلام جوړ شي نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې یوه اماره یوه علامه یې دا ده چې کومه منځه مالک وزېږوي بل علامه یې دا ده وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان بل علامه یې دا ده چې په لوڅو پښو به یې مسکین به یې فقیر به یې پر یوه کې قدرت نه درلودی د بل په زکاتو د بل په پیسو به ګزاره وه شپانه به وو په لوڅو پښو به ګرځېدی د چوټو پیسې به نه وې مسکنات به وو لیکن خو داسې وخت به راسي چې دغه رقم خلک به په لوړو لوړو بنګلو باندې چیز کوي فخر به کوي افتخار به کوي په دې باندې افتخار کوي یتطاولون بالبنیان په دې باندې فخرونه کوي اخر نو بیا دا سړی ولاړ په دې څو پوښتنې وکړې بس روان شو ثم انطلق فلبثت مليا حضرت عمر فاروق وای دا سړی کدا روان شلو مرشه صاحب کې دلته کښیناستلو دلته می درنګ وکړ دلته مکه وکړ کښیناستلو صاحب کوي ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل وای ما ته بیا د نبی علیه الصلاة والسلام مخ راوړی چې اے عمر دا دې وپېژنې دا سړی څوک و دا دې وپېژنې دا پښتنې چې کولې دا سوالونه چې کول دا څوک قلت الله ورسوله اعلم وای ما ورته وویل چې اې د الله رسول په دې الله او رسول خبر دي دا څوک ما نه وپېژندې خو نه د سفر اثر پر د باندې وو او نه په مشک چا پېژندې د نږدې ځدې د لرې ځم نه معلومې دي د نږدې ځم نه معلومې دي قال فإنه جبرائيل نبي عليه الصلاة والسلام ورته دا جبريل عليه الصلاة والسلام اتاكم يعلمكم دينكم دا الله جل جلاله دا دې د فرض ته ولو وشتي د دسه دین زده کوي د دسه طریقې زده کوي د دسه دا پښتنې زده کوي چې سړی د عالم څخه پښتنه کوي په کوم اندازه به کوي سړی د نبی څخه پښتنه کوي په کوم اندازه باندې کوي دا الله ستې د تعلیم د فرض ته ولو ګوره دا سړی ورانه حضرت جبريل عليه السلام د نبی عليه السلام د ګوډو سره ګوډې برابرې کړي دا رقم ګوډو له سونه کې شول بیا یې ډیر په ادب او په احترام باندې دا پښتنه وکړي یعنی د دې صدا معلومیږي چې د علماو ستې پښتنه کوي هغه به دا رنګ د ادب او د مروت په دایره کې به دنونه کوي دا زميش پر لار باندې روان یاست او الله صاحب ته دا مسله پښتنه کومه مسله خو راوښه دا بیا د بيد د جهل دی دا ګمراهي ده دا طریقه ده ګوره کتاب لیکلی دی چې یو عالم دروازه بند کړي ته به دروازه نور ټکې چې زر واره د دین پښتنه دروازه به نور ټکې د عالم دروازه بند کړي د عذر پر بنا بند کړي ده ته به دروازه نور ټکې او کله عالم په مخ نش پویدلې چې د عالم باندې لږ خفغان ستا په مخ نش پوسولې وای دیني پښتنه باندې چنکې دیني پښتنه باندې چنکې د
دا طریقه د چا په په لار کې روان یې او ملا صاحب ته خبره واوره د ملا صاحب خو ځای معلوم دی د ملا صاحب خو اجره معلومه ده د ملا صاحب خو چکانه معلومه ده خلاصه بعقل حدود د دین زده کړه اجره نه راسه ته په لار کې ورور مازي ملا صاحب دی ولیدي بس ملا صاحب خبره واوره نو دا مسله ستا په یاد شوله دا ستا دین په یاد شو